بھاجانه دا مونږ ستاسو ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو زموږ خواله راغلی او بیا هم زموږ حل واخیست په دې ځای کې د دې غرونو په علاقه کې. په دې وخت کې مونږ د نبچړ ابشار سره یو شیرې درې اخري سر ته ګورکي کې دا مال دی زموږ سره او ډېر ښه ریټونه لري. نن سبا لکه مخکې څه وخت کې تیزو ریټونه خو ډېر کم راغلي د پروسکني په حالاتو کې دومره تیز نه لري لکه څومره چې دا خلک وایي. دغه 15,000 10,000 پورې څاروی ګران شوی دی د پروسکني ریټ نه. خو په هغه لحاظ باندې هر یو شیز ګران دی، یوازې د څارویو مسله نه ده. باډر یې بند دي، د باډرو په واسطه باندې اوس زموږ سره ډېر ښه د رعایت مال ولاړ دی، ښه ګنجایش په ورسره کېږي، ښه په کم ریټ باندې به ورته څاروی میلاویږي. د 2 قربانو د 3 قربانو د 4 پورې به زموږ سره میلاویږي. دې کې ښه غاښکړي سخوندران هم شته، سخوندرې غوا هم شته او چې دوی څومره رعایت ورسره کېږي هغه به ورسره میلاویږي دلته. او اخري وشیری کوز کس د رامچړ بالکل د رامچړ په سر باندې زموږ مال ولاړ دی. جوخ نزنې ښه سیلانه ځای هم دی، هر څوک راتلی شي، د رامچړ سیل هم کولی شي، زموږ مال لیدی هم شي، مونږ یې میلمستوب هم کوو، هر څه شکریه یې هم ادا کوو. او ستاسې هم ډېره ډېره مننه. او چې څوک زموږ سره رابطه کوي زما نمبر دی 0345 55 21 288 0345 55 21 288. دا زما د موبایل نمبر دی چې چا څومره څه قسم څاروی پکار یا به ورته میلاویږي ښه په رعایت سره. ستاسې ډېره مننه. به تاته میلاویږي په 100 من دی، په 110 من دی. صحیح ده. د 2 قربانو تقریبا 12-13 دړۍ غوښه وي. دا ورته میلاویږي په 115 من دی، دا ورته میلاویږي په 125 من دی. صحیح ده. دغه شان دا بل ورته په 85 میلاویږي، دا هم غاښکړی سخیری. ورپسې ورته دا میلاویږي، دا ورته په 80 میلاویږي. دا سپندر غوا ده، غاښکړی سپندر ده، د 3 قربانو ورسره دا بل هم دی. په 40 ورته دا میلاویږي، په 140 په 145 50 پورې به دا میلاویږي. دا دا واړه سکي چې کوم دي نو دا 2 قربانو لري، په 80 هزار به درته دا میلاویږي. دغه شان ته د 4 قربانو غوایي ولاړ دی، دا ورته په 1.5 پورې میلاویږي اخري. دغه شان ته به درته دغه میلاویږي په 170 من دی، خو ګنجایش په پکې کېږي، دا خبره نشته دی کې.